الحق مر حق کڑوا ہوتا ہے حق چه دی کنه دا له حلق نه تیریږي دا ډیر تریو دا نه تیریږي هما عزت مند برداشت کیا بیا بتا دے پارا اللہ تعالی راحت جوڑے نو فرمائی حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ چه تاسو کا پخپل دے دوا گزا کور قبر کے راحت غواړي سلور کارونه وکي سلور پریک دے سلور میں در تا بیان کړ پر خودلو کې یو اولنای چه دے فرمائی تاسو کذب دروغ پریک دے دویم فرمائی تاسو چغل خوری بند کړي چغل خوری مکوي چغل خوری انسان تباہ برباد وګرځوي انسان بالکل ختم کی او فرمائی بل تاسو دی چا غیبت مکوي چا غیبتونو په وجه سره مقصد دا چې تاسو خپل دا قبر چه دی دا به خراب شي او فرمای سلورم عمل چه دی اغا څه شی دی فرمای سلورم عمل دا دی چې تاسو د پیشاب کترو نه ځان ساتئ چې کله تاسو پیشاب ته کینئ عام قبر کې عذاب نبی علیہ السلام فرمای چې انسان ته ملاویږي په قبر عذابونو کې عام قبر عذاب چه دی اغا انسان ته د پیشاب کترو په وجه سره ملاویږي نو په دې حواله سره یو دوه خبرې کوم ټیم هم پورا دی یو خو یاد ساتي او ضای او نه ضای پیژنې کم سړی چې په شارع عام کې کینی خلق زی راضی او د دلته پیشاب کوي فقها لیکي د دغ سړی گواہی نه د قبول په شریعت کې ځکه چې د کې تمیز نشته د په عام لار کې پیشاب کوي اول ضای او نه ضای ګوري دویم ما عزتمندو قدرمندو انسان چې کله هم کینی په کار د خپل شرمګاه حفاظت کوي یاد ساتئ حدیثو کې راځي کله انسان لوس شي خپل بدن ښکارا کی نو دا کرامن کاتبین فرشتي چې دا هم لدن مخ وګرځوي سیر تشي حیات کوي قرآن کې الله فرمای په لباس سره مونږ انسان خیسته وګرځولو همیشه د پارا پورا لباس اغوندي صحیح لباس اغوندي ناست صحیح کوي چې انسان فرض اندامونه نخ کاریږي چې کله هم مونږه بول براس تکینو نو مونږ ته پکار ده چې مونږه د بدن انسان نخ کاری چې د مړی ښکارول ګناه ده نو د ژوندۍ ښکارول به څومره ګناه وي زمونږ نن سبا کیل کود وي فوټبالونو کې دا تردیزی پورې دا جانګي اغوستی یاد ساتي اگر چې ته کیل ګوري خود د فرض اسخکاری تا د پر د سه کیل قتل حرام دي دا یاد ساتي نبی علیہ السلام فرمای لعن الله الناظر والمنظور الیها الله لعنت فرمای اغیو انسان باندې چې خلق تخپل فرض اسخکاروي او په اغیو انسان باندې چې څوک ورته ګوري او نبی علیہ السلام فرمای کم انسان چې دا خپل سترګې په حرام ډکی کی خپل سترګې په حرام ډکی کی فرمائی دے دسترگو کے بعد جہنم اور سلائی وحلائی کی گی داغلے کی گی با نو پدے کے احتراز خیال کوئے احتراز کوئے خپل ځان پیشاب لکترون خپل ځان ساتے کوشش کوئے استنجا وچوئے دا سی مستمو درے گئے دا سینا شما عزت مندو مونگا منزونو کو او یو موز مهم شوئے نوی پا استنجا وچولو کی هم پورا احتیاط کوئے مونگا چیس کو مونگا ټولو مسانے ډزی دلی دی اول ز بیا ستاسو مونږ خېډې چای سکو چای په وجه سره زمونږ مسانې چې دی اغا ختم شوی دی اغا داسې وي چې مونږ کله پیشاب تکینو پیشابو کو اغین بعد مونږ استنجاو کو خو بیا هم په بدن کې سنا سب پاتې نو پکار دي چې سړی چهل قدمیو کې استنجا وچکی یا وټوخیږي یا یو وخت په بل خپې باندې واړوي دای طریقې دي دا سینا ک ایو کتره هم تانه د پیشاب راغا نو کپڑے دی هم ناپاک شوي او بدن دی هم ناپاک شو نو پدې کې احتیاط کوئ او قرآن کې الله د هغو خلقو صفت کړی دی مسجد قبا صحابه چې دوی بس کول دوی به پیشاب نه بعد اول استنجا په لوټه سره کوله بیا به په اوبو سره کوله الله داسې طهارت خوښوي او داسې طهارت اپناو کوي الله رب کریم دې موږ ته خپل آخرت ښایسته کولو توفیق نصیب کړي